پنځه سیزونه در سره نو قرباني در باندې واجب ده ښه په دې باندې ځان پوهه کا یا په دې پنځو سیزونو کې یو در سره دی چې هغه اندازې ترسي هغه درته بیانوم مور پلار ژوندي وي نو هغوی له به خامخا قرباني کې که ته به اول د خپلې قربانۍ غم کې دا مسله د پښتو معاشره کې عامه ده او اکثر هغه بچي چې د مور او پلار سره یو ځای دي نو هغوی ته دا مسله ډیره پیښیږي په قرض پیسو قرباني کېږي چې تا سره پیسې نه یو د قربانۍ دپاره قرض کې او په هغې باندې قرباني کې یوه توله یا دوه تولې سره زر د چا سره دي سونه د چا سره ده نو آیا په ده باندې قرباني لازم ده او که نه ده یعنې سونه د 2.5 تولو نه کمه ده نو په دې کس به قرباني واجب وي او که واجب 15 سیزونه در سره نو قرباني در باندې واجب ده ښه په دې باندې ځان پوهه کا یا په دې 15 سیزونو کې یو در سره دی چې هغه اندازې ترسي هغه درته بیانوم یا دا 15 واړه سیزونه لږ شان در سره دي او چې راجمع دې کړه نو د دې یو مقدار دی هغه درته ښیم چې هغې ترسي نو بیا در باندې قرباني څه ده جي دا در باندې واجب ده چې په دې مسله ته پوهه یې په هغه 15 سیزونو کې اول نمبر سونه ده سره زر چې چا سره 1.5 تولې دي یا د دې نه سیوا بل ورسره هیڅ نشته خو سره زر 1.5 تولې دي نو په ده باندې قرباني څه ده جي لازم د قرباني به خامخا کوي یا سره زر بالکل د ده سره نشته خو سپین زر دي او سپین زر څومره دي 2.50 تولې دي یا د دې نه سیوا نو په دې کس باندې قرباني څه ده لازم ده سره زرم نشته او سپین زرم نشته خو نغدي در سره دي نغدي به اوس څونه ګوري نو 2.50 تولې سپینو زرو چې کم قیمت دی دې ټیم کې توله سپین زر په 8,900 روپۍ دي نو 2.50 کې چې ضرب ورکړي نو 4,56,570 دي که دومره روپۍ جوړیږي 4,50,000 روپو چې ته مالک یا د دې نه سیوا نو بیا در باندې قرباني څه ده لازم ده نو چې سونه او چاندي نشته نو د چاندي قیمت ته وځي چې دغه عمره نغدي در سره وي نو بیا په تا قرباني څه ده لازم ده او څلورم نمبر سامان تجارت دی چې تجارت سامان چې کم ته اخلي او خرڅي او ګټه پکې صحیح شو لکه نه کاغذ ستا دکانداري ده کاغذ ستا د نور کاروبار دی کاغذ ستا پلاټونه دي کاغذ ستا ګاډي دي کم چې ته اخلي او خرڅي او تجارت پکې نو دا رضان سره یاد ساته چې دغه 4,56,000 ته رسېده یا ته وړېده نو بیا د باندې قرباني څه ده جي لازم ده او 5م نمبر د ضرورت نه زیاتی سامان د ضرورت نه زیاتی او قیمتي سامان چې په کور کې تا سره پروت دی او په ټول کال کې نه استعمالیږي او په دې پیسې بندي دی او دا د قیمت والا دی نو چې قیمت 4.56 ته رسېده 4,56,000 ته نو بیا پتا باندې قرباني څه ده جي لازم د قرباني به خامخا کې اوس دا ټول سیزونه چې کوم دي دا تا سره لږ دي لږه شان سونه ده لږه شان چاندي ده یا چاندي نشته خو لږه سونه ده توله دوه یا نیمه توله او د دې سره لږې نغدي دي او لږ سامان تجارت دی او لږ د ضرورت نه زیاتی سامان دی اوس به د ټولو قیمت لګي جي د سونې به هغه قیمت لګي چې تا کم باندې اخیستی به نه لګي اوس چې په مارکیټ کې تا له زرګر په 100 روپۍ باندې نه وي سونه توله جوړی هغه قیمت به روباسي او دا سپین زر یا دا سامان تجارت او یا د ضرورت نه زیاتی سامان او یا چې تا سره کمې نغدي دی دا به ټول جمع کې نو چې د ټولو مجموعه سرمایه 4,56,000 ته رسېده یا ته اوړېده نو په تا بیا قرباني څه ده واجب او لازم ده دغلته به بیا دا خبره نه کوي چې سونه خو د 2.5 تولو نه کمه ده نه سونه د 2.5 تولو نه کمه قرباني پې نشته خو چې هغه صرف سونه او چې کله سونه لږه ده او چاندي لږه ده او د تجارت سامان لږ دی او نغدي لږ دی او د ضرورت نه زیاتی سامان او دا راجمع کې او دغې ته قیمت رسي نو بیا هم در باندې قرباني څه ده جي واجب او لازم د اهم مسایل دی او نارینه او زنانو د دې معاشرې ته ضرورت دی نو چرته مو غاړه بنده نشي چې صرف په خپلې واورئ او هغوی ته ونه رسوئ ټولو سره یې شریک کوي مور پلار ژوندي وي نو هغوی له به خامخا قرباني کې که ته به اول د خپلې قربانۍ غم کې دا مسله د پښتو معاشره کې عامه ده او اکثر هغه بچي چې د مور او پلار سره یو ځای دي نو هغوی ته دا مسله ډیره پیښیږي نو صحیح مسله زده کول پکار دي چې چرته غاړه بنده نشي او ګناهګار پاتې نشي ګوره جي مسله دا ده چې ته د مور او پلار سره یو ځای ستا مور او پلار ژوندي دي نو که مور او پلار دي د وس خاوندان دي او ته هم د وس خاوند دي نو په هغوی ځان له قرباني واجب ده او په تا باندې ځان له قرباني څه ده واجب ده د مور او پلار په قربانۍ سره ستا غاړه نه خلاصیږي که تا ونه کړله او ستا په قربانۍ سره د مور پلار غاړه نه خلاصیږي که هغوی ونه کړله دا به نه وي چې دا مور او پلار خو زما سره دي او موږ سره ګډ اوسیږو او شریک یو بس چې ما وکړه د مور او پلار غاړه خلاصه شو یا مور پلار وکړه زما غاړه خلاصه شو دا خبره غلطه ده که هغه ځان له د وس خاوندان دي صاحب نصاب دي په هغوی خپله قرباني واجب ده او چې ته ځان له د وس خاوند دی په تا خپله قرباني څه ده جي
واجب ده د یو په قربانۍ به د بل غاړه نه خلاصیږي. او که مور پلار صاحب نصاب نه دي، هغه د وس خاوندان نه دي، او ته بچی ګټه وټه کې، مزدوري کې، تجارت کې، او سرمایه ستا په لاس ته، تی مالک ته صاحب نصاب، نو بیا مور او پلار باندې قرباني لازم نه ده، خپله قرباني وکا. داسې مه کوه چې هغوی له دې وکړه او ځان دې پرېښوستو، ته ګناهګار پاتې شوې، هغوی له خو تا نفلي وکړه. که وس دې کېږي هغوی له بېله حصه ونیسه، د هغوی په اجازت سره د هغې به ثواب وشي، دا نفلي قرباني شوه. او تا باندې خو قرباني واجب ده، نو ته خپله قرباني خامخا وکړه چې چېرته دا درنه پاتې نه شي او ګناهګار پاتې نه شي. الله دې وکړي چې په دې مسله باندې تاسو په وضاحت سره پوه شوي یې. بله مسله دا وکړه چې مور او پلار وفات وي، یا په مور او پلار کې یو کس وفات وي، آیا هغوی له قرباني کولی شي که نه؟ په وفات شوي اشخاصو پسې قرباني ثابت او جایز ده او که نه ده؟ جواب دا دی چې د احادیثو مبارکو نه ثابت دي چې وفات شده اشخاصو پسې قرباني درست او جایز ده او ثواب یې وررسي، او دا د اهل سنت عقیده ده. حضرت علی رضی الله عنه به 2 ګډان قرباني کول، یو ځان له او یو په نبی علیه السلام مبارک پسې. صحیح شول؟ نو زموږ عقیده دا ده چې دا قرباني درسته او د دې ثواب مرده ته څه کېږي رسي. اوس د دغه قربانۍ چې تا مړی پسې کړې ده، د دې د غوښې څه حکم دی؟ نو څنګه چې د دې نورې قربانۍ غوښه ده چې ټوله خوړی هم شي، ټوله فقراو له هم ورکولی شي، مالدار هم خوړی شي او غریب هم خوړی شي، نو دغه حکم د دغه قربانۍ هم دی. اوس بلې یو مسلې ته راشه، جي مړي وصیت کړی چې په ما پسې قرباني وکړه او مال یې هم پرېښی دی، نو په دې وصیت باندې د وارثانو دپاره عمل کول واجب دي. نو چې کله د مړي په وصیت باندې تا په هغه پسې قرباني وکړه چې هغه مال هم پرېښی او د هغې نه دې پسې قرباني وکړه، نو د دې غوښې حکم اوس دا دی چې دا واجب صدقاتو کې راله، دا به مالدار نه خوري، دا به پخپله نه خوري، دا به ټول په ټوله په فقراو تقسیمیږي. چې دا مسله تا ته واضح چې مړي وصیت کړی دی او مال یې هم پرېښی دی او د هغې نه دې پسې قرباني وکړه. که وصیت یې نه و کړی پخپله دې وکړه، بیا هم نفلي ده. که وصیت یې کړی او مال یې نه دی پرېښی، وارثان یې پسې کوي، بیا هم نفلي ده. خو چې وصیت یې کړی دی او مال یې هم پرېښی دی او د هغه وصیت مطابق هغه پسې قرباني وشوله، دا په واجب صدقاتو کې راځي. دا به نه مالدار خوري، نه به پخپله خوري، دا به ټول په ټوله څه کېږي، دا به خیرات کېږي او دا به صدقه کېږي. دا اهم مسایل دی او زموږ د معاشرې ته اشد ضرورت دی. نو مهرباني به دی چې په خپله هم زده کوي او نورو مسلمانانو ته ورسوي، دا به د اجر خبره وي. په قرض پیسو قرباني کېږي چې تا سره پیسې نه یو د قربانۍ دپاره قرض کې او په هغې باندې قرباني کې؟ جواب دا دی چې د قربانۍ دپاره پیسې قرض کول په 2 قسمه دي، ځان پې باندې پوهه کړه. یو داسې دی چې په تا باندې قرباني واجب نه ده، ته غریب یې، په تا قرباني کېږي نه، خو ته وایې چې زه بیا هم کومه او قرض دې پیسې راواغېستلې، نو ښه دا ده چې قرض پیسې مه راخله، وروسته به یې نشي ورکولی، ستا بچو ته د کپړې او د پیزار او د خوراک ضرورت دی، او ته یو غریب سړی، نو د شریعت د دې نرم حکم نه او د دې رخصت نه فایده واخله او ته قرباني مه کوه. دا قرض به په تا باندې یو بوج جوړ شي. صحیح شوله که نه؟ خو بیا هم که یو سړی وایي چې زه غریب یم او قرباني را باندې واجب نه ده، خو شوق مې دی او خامخا د دې دپاره پیسې را قرض کړلې او په قرض پیسو قرباني کول، نو دا ځان سره یاد ساته چې دې قرض پیسو د وجې د په قربانۍ څه اثر نه غورځېږي، قرباني ټیک ده، درسته ده او جایز ده او ثواب ورته میلاویږي. په دې مسله به ته پوه شوې. دویم د قربانۍ دپاره قرض پیسې راغېستل داسې دي، ګوره چې ته د وس خاوند یې، صاحب نصاب یې، سرمایه شته، سونه چاندي شته، سامان تجارت شته، قرباني در باندې واجب ده، خو فلحال د لاس بیخي تنګ دی، نغد پیسې نشته چې ته پې قرباني وکړې. نو دلته 2 طریقې دي. یوه دا ده چې د دې سرمایې نه دې دومره څه خرڅ کړه چې پیسې پې را نغدي کړي او په قربانۍ کې حصه واخلي. خو که ته وایې چې اوس دې څه نه خرڅوم او یا نه خرڅېږي، نو بیا خو په تا قرض پیسې راغېستل لازم دي. بیا خو به ته خامخا قرض پیسې د چا نه راخلي او په دغه قرضو باندې به قرباني کې او د قرض د وجې په قربانۍ څه اثر نه غورځېږي، قرباني بالکل درسته او جایز ده. دویمه یوه ډېره ضروري مسله وکړه چې د قربانۍ په ورځو کې اکثر ګردش کوي او بعضې خلک یې په دې معاشره کې تاوی او چورلي، نو په دې خبره لږ ځان پوهه کوئ. د قربانۍ دا پیسې راواخله او فقیر غریب لی ورکه او دا څاروي پې مه قرباني کوئ، ستا په ګاونډ کې غریب دی. دا مسله صرف په هغه موقع په کار ده چې کله خلک سیل سپاټو لځي، کله خلک په فضول خرچو باندې پیسې الوزي، او کله خلک په ودونو کې په ډزو او په ناجایز او په حرام رواجونو او په مړو کې په بېځایه رواجونو پیسې الوزي. په هغه موقع دا خبره په کار ده چې دا پیسې راواخله او غریب لی ورکه او په دې ته ګناهګارېږي. د عبادت په موقع که څوک عمرې له روان دی، دا به ورته نه وایي چې دا پیسې غریب له ورکه. د قربانۍ په موقع قرباني خو ځان له مستقل عبادت دی، د غټ اختر په ورځو کې قرباني ځان له یو حکم دی د شریعت.
په دې ستا غاړه نه خلاصېږي که ته د نصاب خاوند وي او دا پیسې دې راواخېستې غریب له دې ورکړې په دې ستا غاړه نه خلاصېږي په تا واجب قرباني پاتې شوه. زه تاسو ته دا وایم چې د الله پیغمبر په هغه وخت کې دا حکم کو چې څوک د وس خاوند وي او د قرباني ونه کړه نو دی د عیدګاه ته نه راځي، د اختر مانځله دې نه راځي. تاسو دا ووایئ چې د صحابو اکثریت خلک غریبانانو که غریبانان نه د شمېر یو څو دانې مالدارو که نه اکثریت صحابه کرام غریبانانو. هلته نبي علیه السلام مالدارو ته ولې دا نه ویلي چې دا پیسې راواخلئ د قربانۍ ده او په دې غریبانانو کې تقسیم کړئ او د اختر مانځله راځئ چې الله درله ډېر اجر درکړي. هلته دا خبره نبي علیه السلام ولې نه کوله؟ نبي علیه السلام وایي که د وس خاوند قرباني ونه کړه عیدګاه ته دې نه راځي، مانځله دې نه راځي. و د خدای بنده دا حکم به نبی علیه السلام جاری کړی وی کنه چې دا غریبانانو له ورکوي. نو خاص کر بعضې ګورې ناکاره عقایدو والا په دې ټیم کې دا خبرې کوي چې دا پیسې په زول ضایع کوئ او دا قربانیانې مه کوئ او دا راواخلئ او په غریبانانو یې تقسیم کړئ، نو چې دا د شریعت حکم درته ښه واضحوي او په دې مسله باندې ته ښه پوهوي نو نورو مسلمانانو ته هم ورسوه چې هغوی هم په دې غلط فهمۍ کې را نه شي. وصلی الله علی النبي الامین.